السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو نن در سره د نظام اسلام د لاندې جون تیرولو حواله سره د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ او د علی رضی الله تعالی عنہ یو څو واقعیات شیر کوم. امید لرم چې تاسو به خوښ شي. راځئ چې وایرو او د خپل ټیم قیمتي یو خزراله او شکایت یو کو چې عمره د خرش عمر فاروق ورته را پاسه دو لارې لورته چې امیر المؤمنین ته وایي چې عمر فاروق د خرش ومنډه ولا رات ماشوم یې غېږ کې ورته له عمره په دې مې پوهه کا چې دا قران یوازې زمونږ د لپاره قانون دی او کستاوم دی. عمر فاروق ورته دار چا د لپاره دی، ار چا د لپاره ور چا د لپاره دی. وې زما د غي کې ستا امانت دی، ستاسوې ما سره زنا کړې دا دغه نه پیدا وې چې خاوې وې زبې بي په مخه ده کور تراغه او زوی د سر نرونی او دیوال سره ډغره ور او جلاد روغختو و زما قانون دا دی د قران چې زنا چا وکړه او واده شوی نه سل دوره وهي لگاوي جرګي ولاله چې عمر استاد زوی قران ډېر مزیدار لولي خدای د پاره معاف کا. عمر فاروق ورته وی د قوم بچی می چره معاف کړي نه دی والله کزوی معاف کما. امیر المؤمنین ورته ولار دی او زوی سل دوره لگاو او چې سلمه دوره ولګول راو غرزیدو لته ټکولې راغه په دې مخه ورته لاس وال ول بچیا کته مړ شو مونږه خخ کړي نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره وش دا د درو وهلی زخمونه ورته خایا او ورته وای چې پیغمبر تا چې کوم قران پرې خو عمر په داسې عمل کړي چې په کور راغلم نو صرفه نکړه لکه سات چې تیر شه ان لله و انا الیه راجعون. دته وی نظام اسلام، نظام اسلام درته خیر په منبر ولار د خطبه وای یو غلام را پاسې دو د گریوان نیونی و منبر نه اعلان درا کوسکو ورته ولی بچیا ودا د پیغمبر منبر دې ته په دې خطبه نشي ویلې په دې به هغه څوک خطبه وای چې پچا کې عدل او انصاف ته ظالم وي چې ولی وی په مال غنیمت کې صادره راغلی وي مام ته کمیس جوړ کړي او تام ته جوړ کړي زما کمیس لند دی او ستا وګد دی معلومیږي دا چې تا ځان لدوه صادره ساتلې نو تعمیر المؤمنین نه ته ظالم. حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناسته ده په مسجد نبوي کې او زوی راوغختو چې بچیا زما دا کمیس وګدواله جوړ دی پلار ما یو خپل صادرم تعالی درکړ چا غلام ته دا خبره وکړه ورته زو سوخه ج منبر ته خطبه شروع دیتا وی نظام اسلام. بیا د عمر د مرګ نرستو عثمان ذی النورین خلیفہ شو. عثمان خلیفہ شو سازش ورته جوړ شو په کور کې بنش فوج او پولیس او دا ورته رااله چې څوک مړی کو توري په چلو. امیر المؤمنین عثمان ذی النورین ورته وی چې کم کار پیغمبر نه دی کړی ځنک زما ځان دلار شي خود دوی ځان دی بچ کور کې ناستو رستو نه په حمله وشو قران لستا او رستو نه په تبرو فسيكفيكهم الله دا آیات وی او د سر مازغه په قران ور پرېوت. زما عزیزانو دیتا وی نظام اسلام، دیتا وی نظام اسلام. دا عثمان سړی ولا راغې پیغمبر را لګلې ما یو من شات می پکار
او چې ومن شات می پکار وکینه بچا قافله رااله د 200 خانو ساروان ته وی دي سړی لمن شات ورکا پیغمبر را لګلې ساروان ورته چې جی من شات چې د بار نه کم شینو یو انډه سپکو یو درون بیا په وخ بار نه بټینګيږي عثمان ذی نورین ورته وی چې د سړی له بمن شات خامخا ورکو او کبار نه ټینګيږي نو بیا ټول بار والا ورکا ځه ساروان ورته وی چې جی دا بار به دی وړي څنګه د وخ بار خو سړی نشي وړي وی وخم ورکا وخ به یې ویجی دا اوخ دا سه ده چې دا مخ کینو دا 200 نور ورپسې زی او کدا اوخ د مخ نه لری شي نو دا نور خان بیا زینه وې دا اوخ می دل ور کړي کدا 200 د دنه بغیر نه دي دا ټوله قافله دل ور پړې واغسته ورواله مخ کې شبچې په مخ عثمان ذی نورین خپل ساروان ته وی تلوار والی کې ویجی ویریدم وسو یری دی واسنه چې تو سره ته چې تم ور سره ځه وی ولی کتلار شبد ده نا ساروان ورته وی چې عثمان تا د پاره خو به ما غوندې نوکران ډیر پیدا شي خو ما د پاره به تا غوندې آقا بل پیدا نشي دته وی نظام اسلام مونږ او نظام اسلام دیکھو وګوره د عثماني ذی نورین رستو حضرت علی خلیفہ شو حضرت علی خلیفہ شو بی بی فاطمه نا جوړا و د امیر المؤمنین بی بی انا جوړا ونه حضرت عثمان دا حضرت علی انار راغسته دی چې بی بی فاطمه ته وړو لار کې یو ملنګ پروت ا ملنګ ورته وی علی ته چې دا انار مال راک ویواله ورته د سنالم د لیکینا دا انار سپین کا دانه ته وباسا مال لګي لګي خله کې راکوه زنا جوړه چې دا خلاص شي وی خرم خلر علی پاکه ک بیا لار شي اے علی ک دمره خدمت کوله ش ډیره خده کینه انار دی وړه ولول نشم کوله کیناستو انار سپینولې شروع لګي لګي ورکوا خلاص شو انار حضرت علی په خپل لمن دا غړي خله پاکه ول بس ولو بس کور تلاړو بی بی فاطمه ته وای وای بی بی تعالی مې انار وروړو خله دی پکوا ته بیواله ولار کې یو داسې چلو شو بی بی فاطمه وای الحمدلله خدای چې زما په نوم یو شعر اتلو استاد غریب خېټه کې پریوت اویس قرنی پغره کې اوسېده چيله او غړې ساتلې او غره کې واورېده چې الله په دې مکه کې یو معشوق پیدا دی اسمان ته وکته خدای ما په ایمان راوړې دي او یا الله داغه نن نه زپاغه بینه چا ورته غره کې وای چې هغه تا چې په ایمان راوړیو د وحد په جنگ کې ته یو غاخ مات شوه نو امبوري راواغست ځان نه غاخ وېستو ارکه خیالو کو چې اسنه چې هغه پاس غاخ مات شوه یو مالان دی وېستو نو پاس نه یو وېستو بیا ارکه وای چې اسنه چې هغه د جام نه غاخ مات یو ما دا وېستو نو بلې د جام نه ځان نه وېستو ارکه خیال راغی چې پته نه لګي چې زما د معشوقې کم غاخ مات ته خراشه ټول ځان نه وباسه چې هغه مات په خپل پکې راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده وصیت وکړ حضرت عمر ته وایي چې زما د وفات نه وروسته دا زما جوبه والا او دا په غره کې او ایسه قرنی اوسېږي دا غله یوسه عمر فاروق د وفات نه وروسته اجوبه چې یوړه او ایسه قرنی ورته ډېرو جړل ورته وی څه عمل دې کړی دی چې د پیغمبر پړه کې ته دومره خوښ وې نور مې هیڅ نه دی کړی ایس او دا مې اورېدلی چې زه په چامین یو غاخې مات شوی دی نو ما دا ټول وست چې زما د محبوب یو نه چې زما ټول نه نو خدای ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه هغه غویان ولا ته وای چې دا سسره دی چې ته پکې غواغه د سر امن غواړم ارس کولې شم ولوای بچا
وې دې دربار کې تا نه مخ کې څوک وې زما پلار وې هغه نه مخ کې وې نکمه وې اوس پکې څوک دی وې زم وې تا نه بعد وې شاید کزوی مې وې بکې پاتې وې وې صاحب خپنشي سره وېم دیتا چې زاړه مسافر تلار شي او نوی ولا راشي نکد لاړو پلار دی راغو پلار دی لاړو تراله تبم تنن سبا کې لار شي بل به ولا راشي ته څنګه وې چې دا د بادشاہ دربار چې دا سره نه دی دا سره دی اوهو با دربار بند کړي کور تلاړو چې کور تلاړو سګوري چې د په پالنګ کې د وینځه پراته ده لخت راواغسته چې دا وینځه د بادشاہ په پالنګ کې څنګه سملاسته د خپل ملک یو ګوري په کومه کرسۍ چې خان او نواب کینی یا کم بالغ تاغه ډډه وای یا په کم ځای کینی ته د کلی بټیاره یا بشتی خود لار شي په هغه د کینی چې په ټکی خاور للیږي کنه دي کی بني لخت راواغستو د بادشاہ نشخ او مغه سي په سر کېده یو څو لخت وینځه واله اچرا پاسې د نو ډېر و جړل بیا و خندل خایو خندل د دلاسونی وچه او خود جړل زکه چې ما وهله نو داودی خندل ولی بادشاہ خپل کار کوا تا خپل کارو کو ما خپل کار کو نه پردم دینه چال دینی ویل وې صاحب خندل زکا چې د ډېرې مودې نه مې دا شوق چې دا پالنګ چې دا بادشاہ پکې پروتي چې د دې مذهب څنګه نو هغه مذهب می واغستا رمه خوشحال شو نو زکه مې وخند ول داودی جړل ولی ویلو مې جړل زکا چې ما یو لس ملټه په دې پالنګ کې تیر کړو نو ما خو دومره لخته و خوړې خدای چې څوک شپورس پکې پروتي چا به څومره لخته عزیزان بادشاہ وی والله رښتیا دی پادشاہي پرېخو روان شو یو بالغ ته یو کټوره ځان سره واغست پلار روان دی یو سړی د ولی په غاړه ناشته او داسې په لپه وبس کی دوی چې الګا دا کټوره سره ګرځم ما سره قدرت کټوره هم تیار پیدا کړي ایم غرزول مخکې چلاړو ونی لاندې یو سړی پروت دی دا څنګه سر لاندې کړي دا پروت و قدرت خو بالغ تم ما سره تیار پیدا کړي دی بالغ ته مو لاړو یو زمیدار سره په باغ کې کخیش کخه د باغ خدمت کوا ونو لو بور کوا دا او زمیدار ته څه پته ده چې دا بادشاہ دی خدمت به کولو تنخواه به غستاو روټای به خوړه یو ورځ د بادشاہ د زمیدار ملمانه راغلی د ته ور شانار راوړل لک خواګه غوندې وګور چانار راوړه تراو ولک خواګه وګور وې سکا ورته وې صاحب وړاندې زکات راو چې تا ماته د سکلو حکم نو کړي نو کزه به اجازه تستا دا نارو سکم نو ما د پاره به حرام شي ناجیز بشي وته زما به اجازه ته انارم نه سکوي نه هغه ستا تنخامه یو په دوه کړه هغه ول د باغ چابيانې ورکې وزستانه او کری نکو وی چې ولی وی اوس درته پته ولګی دا چې دا ایماندار دی نو لګلیاز به می ساتي کار برابر باندې نه کې نو چې کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام وي کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام وي لاړ بیت الله شریف لرګي به چرته راټول ک په کوسو کې په غرونو کې به خرڅ ک روپیا تانه به پیدا کې د 2-3 ورځو قجوري او ستوان به په واغسته وخت به په تیرولو د بیت الله طواف به سحر ټیم دی د لګیا د طواف کوي او یو زلمه الک د غم طواف کوي چغي وای
لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک. دیم لگیا دے اصل میں پاس د بیت اللہ د پاس نا آواز شو چې لا لبیک موه لبیک لبیک ستا آواز میں نہ دیکھوا. ابراہیم ابن ادهم رحمت اللہ علیہ گھبراؤ چې یا الله داسور ازلمی نه تپوس کوي چې لا لبیک آواز مې واورېدو چې دا ما ته ویلې شو کتا تا. ازلمی ورته لو کاکا جان لسکالو شو چې د دې کور نه تاوېګما زویم چې لبیک پاس نه راته آواز کیږي چې لا لبیک. نو ابراہیم ابن ادهم ورته وی چې بچیا چې د کور مالک درته وی چې لا لبیک لبیک چې مواسط आवाज مې نه ده خوښ نو زکنه نو ظلم ورته وی چې کا خبره دی خو وکړه زم دا ویم چې لار شم زکه چې لس کال وشو چې د دې کور مالک مې نه پریدي خو په دې مې پوي ک چې لار شم نو کم در تلار شم چرته لاش دایول اور اولوی دو ساته وتا دو سلور گھنٹے کې چې د جنازه تیار ده زرګونه اولیاء او بزرگان د زمانه په جنازه ولاړ او ټول به یو आवाज وای چې خدای ته دا لفظ ډیر خوښ شو چې لار شم نو کم در تلار. عزیزان والله العظیم کنبل درشتا نبل زیشتا د خلاصی نبل سوچتا د فریاد اوریدو نه د فریاد نه د خلاصی بل زینشتا سوا د رب العالمین نا. دا سے خلق بم ضرور وی چابدی کتاب او د سنت د پاره د شرم بایسی لیکن دا سے خلق بم ضرور وی چې هغه بد دین حقا خدمت کو سکے چې دین حقا د پاره به سر په تلی کې خی او د سر بازی به په میدان کې لګي. تاسو خیال راغی سردار کونین صلی الله علیه وسلم صحابه ته دا وصیت وکړ چې مان رستو به دو سيزونه تاسو تپریخي دي یو د خدای کلام دی او بل زما طریقه سنت ده. که تاسو د خدای په کلام او زما په سنت عمل کولو نو تاسو به چری نه گمراه کیږئ چری به نه ذلیلېږئ چری به نه خوارېږئ. او که تاسو د خدای کلام او زما سنت پریخو نو خدای به تاسو پری چې خدای تاسو پری دي نو ذلیل قوم بشئ رسوا او شرمېدل قوم بشئ. خلق بدر پسې ډرای وای خلق بدر پسې ډرامې کوي خلق بدر پورې خان. نظام اسلام دې ته وایي چې سردار کونین وصیت کو یو امانت پرې خو صحابه وتا چې زدر نه لاړم او دا امانت ته کدا امانتم خیانت کو خو غر کیي او کا امانتم محفوظ ساتلو نو بول بم بالای. سردار کونین وفات شو اختلاف شو اهل مکہ او اهل مدینہ کې اهل مکہ او اهل مدینہ کې ز افسوس کوم پاغه خلقو چې خالی پروټه درنه قران هیر شو په چایو درنه قران هیر شو د یو چرک پاډو کې درنه قران هیر شو. قران خو اٹل قانون دی اٹل یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ
ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ وی داخل شئی په ټول اسلام کې، داخل شئی په ټول اسلام کې. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تاسو تابعداري د شیطان د لارو مکوئ. اهل مکه او اهل مدینه کې اختلاف پریوت. امیر بچو کی د رسول الله نرستو د مدینه خلق وی چې زمون ملک دی، زمون وطن دی، تاسو د مکینا مهاجر راغلی یی، تاسو سکار دی، امیر به زمون گئی د مدینه د خلق. جګړه وا بیا ویل من امیر و منکم امیر، یو امیر به د مکی وی او د خلق وی او یو به د مدینه د خلق وی. ابو بکر صدیق پاسه دی هغه کې یو حدیث واوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو حدیث واوري. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی ابد قریش نه. نو اے اهل مدینه او تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث دی. اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هكذا، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی ویلی، هغه والله قال رسول الله هكذا، دا د پیغمبر حدیث دی. اهل مدینه را پاسه ده او وی چې پیغمبر ویلی دي چې امام به د قریشو نه. نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی او چت ببل څوک لاس ورکو دغه په لاس بیعت. یو څو صحابه او د بیرو د بوټی لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت. صدیق اکبر امیر شو، چې امیر شو عزیزانو رالو سبا شو، صادرونه په وګا چولی بازار ته روان. عمر فاروق ورته چرته زی وې دا صادره خرصوما چې بال بچ لپه سوړو عالم. هغه ورته ته خامیر شو د تمام عربو، او صادره څنګه خرڅه په بازار. ورته امارت په خپل ځای دی او بال بچ له روټای پیدا کول په خپل ځای. روټای به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم. نو خزانه ته بوت، بیت المال ته بوتلو، پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر. پاوړ امیر المؤمنین دغه توای. بیا ورته خزه وای چې انار ته مړ کیږي، وی پیسې نشته، دا ستا په نامه چې کوم وړ راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخورو، دا وړ بچ کا دا به خرڅ کم طالب په انار رو. اته ورځې هغه په نیمه خېټه روټۍ وخوړه، یو سیر وړې ابو بکر لور کړه، هغه یوړه واپس بیت المال کې داخل کړ. ما خام کور تراغه وی انار، وی بیبي انار خو له څه استا وړه مې بیت المال کې داخل کړو، آرډر مې وکړو چې دین آباد زما د خزې په نوم باندې نیم پاوډر را لېږي. معلومیږي دا چې زما خزه په نیمه خېټم گزاره کولې. نظام اسلام دې ته وایي